ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. سورة آل عمران شروع مکہ ایتونو کی اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام معجزے ذکر کی چکم پیغمبر هم راغللے اللہ رب العزت راوستول خپل قوم ته نو په قوم کې چکم یو شی چرچا وی یا یو شی یو کار مشهور وی نو الله رب العزت هغه د زمانه پیغمبر ته داسې معجزه ورکوله چې دوی د کوم کار کوي او دوی باندې ډېر ناز او نخرې کوي او فخر کوي نو دغه ټول ویله لاندې کړي او دا عاجزه شي او د الله تعالی کومه معجزه پیغمبر ته ورکړې د پیغمبر معجزه او همدارنګې د پیغمبر درجات نورو ټولو باندې اوچته شي. نو عیسی علیه السلام ته الله رب العزت د دې په قوم کې طب مشهور و ډاکټري نو داسې معجزه ورته ورکړه چې دغه ټول کوم طب نو دغه ټول لاندې شول او د عیسی علیه السلام معجزه ټول نه مخکې لاړه ځکه پیدایشي ړانده او همدارنګې پیدایشي برګ مرض والا دا هېڅ کله د علاج نشته دی او عیسی علیه السلام چې چا باندې علاج تېر کړی نو هغه سړی که ړوند وی نو جوړېدل به سترګې به کار شروع کول او برګ مرض شوی نو دی به ختمېدل. او د نن آیت کې ذکر کوي چې مصدقا لما بین یدی من التورات دا عیسی علیه السلام چې کله قوم ته راغلل نو دا خبره ورته کړې وه چې انی قد جئتکم بآیات من ربکم وی زه تاسو ته راغلی یم د رب طرف نه او تاسو ته ما راوړې دي معجزې او همدارنګې د الله تعالی وحدانیت او دې ځکه یې چې مصدقا لما بین یدی من التورات خپل کتاب عیسی علیه السلام ته انجیل ملاو شوی و انجیل به نازل شوی و او د نور کتابونه تورات او زبور د دینه مخکې و قرآن کریم هڅونه بعد کې و نو قوم ته راغلو او دا خبره ورته وکړه چې انی قد جئتکم بآیات من ربکم او د نن آیت کې دا خبره کوي چې مصدقا لما بین یدی مخکې ما نه کوم آسماني کتابونه ده چې نه زه قوم ته راغلی یم او زه تاسو ته نوې خبره کوم نه بلکې خبره اصل کې د موږ ټولو یک یوه دی چې کومه خبره تورات زبور او تورات کې کېدله نو هغه خبره زه هم تاسو ته کوم ما او د هغه کوم کتاب دی دا کتاب یو شی دی یو مضمون دی یک یوه مسله دی او مسله کومه یوه چې مسله د الله تعالی د وحدانیت والا خبره وه ومصدقا لما بین یدی من التورات او زه تصدیق کوونکی یم یعنی د هغو کتابونو را چې کوم مخکې د ما نه یعنې تورات شول او همدارنګې زبور شول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي او زه بیان کوم تاسو دپاره بیان وکړم تاسو دپاره د حلالولو یعنی حلال وکړم تاسو دپاره بعضې هغه حرم علیکم چې حرام کړی شوي وو په تاسو باندې یو دینه دا مطلب چې دوی کې کومه د نعمتونو نه شکري وه نو دوی باندې د سزا په طور سره بعضې شیانه چې الله تعالی حرام کړي وو بیا یو خو دا و چې دوی د کوم نظر او نیاز او همدارنګې نورې خبرې کومې هغه د خپلو کوم پیرانو چې د چا عبادت یې کول هغو ورباندې حرام کړي وو نو عیسی علیه السلام یې ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم او چې زه به تاسو دپاره بیان وکړم د حلالولو چې حلال وکړم تاسو ته بعض الذي حرم عليكم ځینې هغه شیان چې هغه تاسو باندې حرام کړی شوي وو وجئتکم بآیات من ربکم او ما راتل کړي تاسو ته د رب طرف د تاسو نه یعنی دا ورته نه چې ګوره د ما رب دی او تاسو نه دی نه بلکې دا خبره ورته کوي چې ان الله ربي وربکم فاعبدوه او دې کې هم دا خبره کوي
من ربکم طرف در رب تاسو نه فاتقوا الله واطیعون تاسو در تعالی نه ویریږئ او د ما تابعداري وکړو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کې الله تعالی ان کنتم تحبون الله فاتبعوني اے پیغمبر دې خلکو ته دا خبره وکړه کچره دیو د الله تعالی سره محبت ویني تاسو تابعداري وکړي ځکه د پیغمبر تابعداري کول کوي کې خاص د الله تعالی تابعداري دی ځکه دا پیغمبر د الله تعالی طرف نه راغلی وي بل خبره دا کوي خپل کام ته ان الله ربي وربكم یقینا د الله تعالی سره ما او د تاسو هم رب دی زم پیدا کړم او تاسو هم پیدا کړیو نو زم عبادت کوم نو فعبدو تاسو د دې عبادت وکړو هاذا صراط مستقیم او دا یو لاره برابر دی چوم چې درته تابعداري وکړه زه عبادت کوم او تابعداري کوم او تاسو یې وکړو خو چوم دې تابعداري وکړه نو الله تعالی هغه ته نجات ورکړي الله تعالی موږ سره مغفرت توفیق راکړي